غدا چې خلکا تاسو پیغمبران او صحابه نه دي معاف کړی مونږ به سمان کړو رسېږي. تاسو په توجه سره د حضرت دا بیان صرف واورئ چې حضرت په دې کې څه ویلي، شیخ صاحب په دې بیان کې څه ویلي. دا هغه سړی غابي او هغه سړی بکواسات کوي او هغه سړی دا توهین کوي چې کوم سړي دا بیان نه دی اورېدلی، یا په زړه کې د علماو بغض پروت دی، حسد پروت دی، یا د ده د ښې کورنۍ سره تعلق نه دی. چې کوم سړي د ښې کورنۍ سره تعلق دی، یا دا بیان پوره اورېدلی، یا د سړي زوی دی، یا لږ ښه سیریس کس دی، هغه پکې چېرته هم نه دي غپلي. دا هغه خلک غابي په شیخ صاحب پسې، کومو خلکو چې تربیت صحیح نه دی شوی، مور او پلار صحیح نه دي ساتلي، په پردي کور کې تربیت شوی دی، دا هغه خلک په شیخ صاحب پسې غابي. سره د شیخ صاحب دا بیان تاسو پوره واورئ چې شیخ صاحب په دې کې کومه داسې غلطه خبره کړې ده یا داسې ناروا خبره کړې ده چې تاسو پرې غپا ته مختار شوي او تاسو پرې غپل شروع کړي دي. الله مو غرق او تباه کړه. د قیامت په ورځ به تاسو الله ته مخې ته کېږئ نه، د الله مخې ته به څنګه پاسئ، د نبي علیه السلام مخې ته به څنګه ودرېږئ، چې دا حرکات وي ستاسو د قیامت په ورځ امید طرف نه دی چې شرمېږئ به انشاءالله. او اے دغه مردار کدی خدای غر کې ټرمپ دی که ډرم دی، دا خدای غر کله جنجال ټول دې سپیره جوړ کړی دی حرامي د مسلمانانو په سر اورونه بل کړي دی. دا شکر دی چې دغه حرامي نن پاکستان ته محتاج شو، دغه رزیل نو نن هغه هم وایي در پاکستان شکریه ادا کړو او د پاکستان د وزیر اعظم او دغه فیلډ مارشل صاحب نومونه یې غښتي دي چې د دې د برکت نه دا شی او یې خبره نور هم جوړېدو واله دی، وایي زم پاکستان ته را روان یم. نو ښه ده چې راشي د پاکستان عزت کوو چې خو ډېر پلیت قدم دی نو بهر کیف خیر د پاکستان یو امیج یو نوم دې اوچتېږي، نور هم غټه خبره ده چې الحمدلله هلکه زه ګورې صفا او پاک او حق خبره کوم، د خدای پاک فضل دی. ډېره موده دا اوس چې خلک تلي عمرې له او واپس راتل بلا فلیټونه کینسل شو، ولې ځکه دا د خلیج جنګ و، د ایران او د اسرائیلو هغه جنګونه، او بیا هغې کې په سعودي باندې او په د بحرین او په د قطر کې د امریکې په دغه اډو باندې هغه بمباري کوله. خبره یاده ده که نه؟ ډېر فلیټونه کینسل شو. قسم دی چې زمونږ د علاقې ډېر خلک په بحرین کې ډېر هلکان، په قطر کې او دارنګې په اماراتو کې په دوبۍ کې جړل به چې خدایه دا خو فلیټونه بند دي مونږ خو تلې نه شو، دا به څه کوو او بمبارې. دا یو لوی مسله وه، ډېر لوی جنګونه و، ډېر لوی د خلیج ممالک او دا په لوی غم کې پراته وو. الحمدلله د خدای حمد به مونږ ادا کوو چې د پاکستان د برکت نه پاکستان وګټل. دا هغه ملک دی چې جوړ شوی د خدای په نوم دی، دا هغه ملک دی چې په ډېرو قربانو جوړ شوی دی. نو د پاکستان زه به پاکې خبرې کوم د موجوده حکومت او بالخصوص زمونږ فیلډ مارشل صاحب چې کوم دی حافظ صاحب، پاکې خبرې به کوم. د هغې په کوشش او په برکت هغه جنګونه خدای ختم کړل. الحمدلله پاکستان یو نوم وګټه، یو نوم د خدای په فضل، یو لوی نوم وځلېده. نن په ټوله دنیا کې ستا ملک ځلېږي د خدای په فضل. او بار ملکونو کې چې کم عاملان دي هغوی وایي نن زمونږ پاسپورټ اسمان ته ورسېد. خلک قدر کوي، خلک عزت کوي د پاکستان، ولې هغه جنګونه د خلیج هغه لوی جنجال هغه خدای پاک ختم کړ. دا د خدای فضل او د خدای کرم. او ای دغه مردار کدی خدای غر کې ټرمپ دی که ډرم دی، دا خدای غر که دا جنجال ټول دې سپیره جوړ کړی دی، دې حرامي د مسلمانانو په سر اورونه بل کړي دی. دا شکر دی چې دغه حرامي نن پاکستان ته محتاج شو، دغه رزیل نو نن هغه هم وایي در پاکستان شکریه ادا کړو او د پاکستان د وزیر اعظم او دغه فیلډ مارشل صاحب نومونه یې غښتي دي چې د دې د برکت نه دا شی او یې خبره نور هم جوړېدو واله دی، وایي زم پاکستان ته را روان یم. نو ښه ده چې راشي د پاکستان عزت کوو چې خو ډېر پلیت قدم دی نو بهر کیف خیر د پاکستان یو امیج یو نوم دې اوچتېږي، نور هم